الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين طاهرين المعصومين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم طولناوال د عید اعظم د عید غدیر سبا شپه دی عظیم عید مناسبات سره تاسو ټولو د جمعې عظیم عبادت شرکاو محضر کې هدیه تبریک پیش کوم دوستانو واقعا لکه څنګه هغه صاحب ویله عید غدیر هغه ورځ دی چې دی ورځ باندې پروردگار عالم خپل ګران قدرمن پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تا څکله د مولا د ولایت اعلان وشو مولا ولایت اعلان سره خدا متعال قرآن کې یو بل اعلان وکړو هغه دا چې الیوم یئس الذین کفروا ای نبی دما د علی ولایت سره کفر مایوس شو لکه څنګه هغه دور کې د علیون مرتضی ولایات سره کفر مایوس شوی و کفارو د سوچ کولو ته پیغمبر د بعد به اسلام ختم شي نما به ختم شي خود علیون مرتضی ولایات سره هغه کفر هغه استکبار هغه مشرکین هغه یهود هغه نصارا ټول مایوس شو او نن ورځ هم الحمدلله ثم الحمدلله اندغه فخر اندغه عظمت د مولا علیون مرتضی علیه الاف تحیت و ثنا منونو ته حاصل دغه فخر نن ورځ ک کفر او یهود او نصارا هغه مایوس شوي دي هغه د مولا علیون مرتضی منونو نه مایوس دي اندې سره نن ورځ کومه حمله ایران باندې وشوه دوستانو د حمله ایران باندې نه دی دنیا کې صرف دوا گروه دي یو پرچم اسلام دی یو پرچم کوپر دی چاہے جغرافیه لیول سره د ملکونو هر یو جنډا وي پاکستان خپل جنډا دی ایران سعودي عرب د هر یو ملک خپل یو جنډا دی خدا ټولې جنډې کومې دي صرف ایوي جنډې لاندې دي هغه جنډا اسلام دی هغه پرچم اسلام دی بل طرف ته د کفر هر څوره ملکونه دي که هر رنگ جنډای دی خو ټولو نه غوټه جنډا د هغوی کفر او استکبار والا جنډا یې وا دی لیکن افسوس خبره دا دی چې هغه جنډا چې هغه د کفر او استکبار لاس کې دی هغه نن ټول متحد دي او مسلمانان چې هغه پرچم اسلام لاندې دي هغه جغرافیای ځان دپاره بهانه جوړه کړې دی بس صرف دای ویلی چې دا خو ما جغرافیا حدود نه دي که فلسطین ته به کېږي زه څه وکړم نه فلسطین ته به سره فلسطین باندې حمله نه دی بلکې فلسطین نه ځمکه د فلسطین والا لیکن حمله اسلام باندې وه نن که ایران باندې حمله دی د جغرافیې حواله سره ایران ځمکې باندې حمله دی لیکن در حقیقت دا حمله څه شي باندې دی اسلام باندې حمله وه څو یوه میاشت مخکې هندوستان حمله وکړه د اسرائیل د امریکې ایما او اشارې باندې هغه پاکستان باندې حمله نه وه هغه اسلام باندې حمله وه ایما تا کوم د حکومتونو بدشیان دي هغه جغرافیا ځان دپاره بهانه جوړوي استکبار طاقتونه هغه ټول عالم اسلام په خلاف یو شوي دي نن ورځې باندې که چیرې د امت مسلمه هغه حکمران دغه خوشفهمۍ کې وي چې یاره خو بیګا فلسطین و نن ایران دی پاکستان دی نه د هر یو ملک نمبر دی بل ملک بیا دوره تکاتا نشته چې هغه د استکبار څه شی وکړي مقابله وکړي خو انشاءالله لکه څنګه 1400 کاله مخکې دغه یهود څه دي مکر کولو مدینې کې همیشه دپاره مکر یهود کړی دی د اوس و خزرج مانځه چې هغه د مسلمانانو د مدینې مسلمانانو غټې قابلې وي دغه یهود به شیطانات ورکې کولو نن ورځې باندې مغه یهود مغه امریکا نصارا کوم دي هغه ټولو مسلمانانو مانځه انده شرارت کوي خو مسلمانان په کار دغه خبرې ته بیدار وي ځکه چیرې یو نشي نن خدای هغه وخت ماروله یهودو دغه اراده دی چې مسلمان و د اسلام نامه سره وینه نن ورځې باندې کومه حمله وشوه
څورنوی قابل مزامات دی. خو زه به دا وایم چې ډېرې عظیمې هستۍ ورکې شهیدې شوې، ډېرې عظیمې هستۍ هغه د اسرائیلو بربریات سره هغوی دغه دنیا نه لاړو. خو که چیرې جنرال باقري لاړو خو هغه فکر نه دی لاړ چې کوم جنرال باقري د هغه فکر هغه راه روان و. که چیرې څو وخته مخکې قاسم سلیماني لاړ و هغه فکر نه ولاړ بلکې هغه نه زیات څه شی تقویاتو ته میلاو شوی دی. چونکې دا داسې مکتب دی چې دغه مکتب کې شهید سره مکتب ته تقویات میلویږي. انشاءالله هغه ورځ بعیده نه دی چې د اسلام جنډا د مکتب اهل بیت سرپرستی کې هغه به د اسرائیل ناپاک وجود ختمه سره اغیزمه کې باندې انشاءالله زمانه حجات مدد سره هغه به لګیږي. او مسلمانان ملکونه په کار دي دغه خبره ته متوجه وي چې دا ونه یې چیرې خو جغرافیه حواله سره په ایران حمله وشوه، جغرافیه حواله سره په فلسطین وشوه، نه دا حمله کومه ده د امت مسلمه باندې دي. اندیشان سره پاکستان کوم اندرونی صورتحال دی مختصر وایم چونکه ټایم ډیر نشته. پاکستان او بیا پر چنار کوم صورتحال دی یک ضلع کرم هغه کې بل ورځ کومه حمله وشوه د ایمو لکمن خیلو کاتس کې یو چیک پوسټ باندې څنګه کې مو سپیان زخمیان شو یو کا شهید شو. دا هم لمحه فکریه ده. زه هغه مناسبات سره هم ټولو ته او څوره ذمہ دار دي تسلیاتو ته یم او ورسره ذمہ دارو ته دا یم هغه چیک پوسټ څنګه حد نه زیات حساس دي. زه نه یم پوهی چې دوره حساسو چیک پوسټو کې وکسان څنګه وي. زه په دغه منطق نه یم پوهی. په کار دار چې ایمو څوره د سکیورټي ادارو ذمہ دار دي ویلې چې د کوم کسان زخمیان دي د پاکستانی شهري دي په کار دار چې د قوم ته جواب ورکړي چې دوره حساس ځای کې ته ویلې وکسان ساتي اته کسان ساتي په کار دار چې دغه سکیورټي ته بیا اندوره بندوباس وږي څنګه کې ما یو جوان اغ نشي ضایع نشي یو جوان ما زخمی نشي بلکې کوم دهشتګرد دی هغه ته سبق ملو شي اخ چیک پوسټ باندې. په کارداري چې دا چیک پوسټ چې هغه ډېرې وریا دي. په کارداري چې حکومت ذمہ دار کوم دي هغه غټ اعلی افیسر کوم دي لاندې افسرانو نه دغه خبرې پښتنه وږي چې په کوم طریقې په کوم عقل په کوم منطق دغه حساس علاقې کې صرف اته جوانان یو لاس جوانان پرېخلي دي او هغه اټول زخمیان شوي دي او هغوی مقابله خپل حده پرې کړي دي. خو چونکې ځای دوره حساس دی هغه ته بیا تو مدد نه رسېدو. په کار دی دې خبرې هم ټول پاکستان قوم ته دغه ایمو حکمران کوم دي دغه خبرې جواب ورګي. بل خبره ده چې طالبان مخکې سنټرل کوم کیو مو حکومت نه دایا مطالبه کو راغلو د خو د مازمکه د افر کوم ته راغوي دغه خبره یا نن سره مو ملاقات ان شاء الله هغه کې به دوه جواب رګي او مو ته جواب غوړو چیرې د کیسه دال تر ورسېدا دغه خبره مو ته پکور دی قوم ته پکور دی وضاحت وشي. دینه مخکې هم دغه ناپاک وجود کوشش کړي دغه خاورې ته خود دغه قوم غیرتمنو جوانانو کله هم اجازات نه دی ورکړي او بیا به ان شاء الله اجازات وتا خود نه ملويږي لکه څنګه دینه مخکې دیتا شکست ملاو دی بدترین شکست باغ د باداو ته ملويږي. خو حکومت په کار دی دغه خبره د قوم ته جواب ورګي چې د فتنه دال ترسيږي په کارداري سره رسیدل نه مخکې ته دغه فتنه نه خبر وي. دا قوم ته قابل قبول نه دی چې الا پاته ولګيږي چې ماته مثلا د ما قوم جوانان کوم دي هغه زخمی حالات کې یا جنازي حالات کې روشي دا کله هم قابل قبول نه دی. په کار دی مصوره سکیورټي جنسيري دا هم قوم ته جواب ورکړي چې ته ویلې واخ نه مخ کې پاته نه لګي. په کار دی واخ نه مخ کې ته پاته ولګيږي ته کمل شاد دی ک فوجان دی ک پولیس دی په کار دی هغه ته محفوظ کې هغه ته بندوباست وکي هغه په کار دی بیا د سی واقعیات سره دوچار نشي. ټایم ډیر کام دی دوستانو. زه د دوی ورځې روډ باند وو مشکلات و مسافرینو ته زه مسافرینو خدمات کې هم د عرض وکوم. زه کمو هرمشا د پاره الیارو حواله سره مو ګاډي و پسو کسا مو دغه خبره خیال ساتو چې هیڅ قسم سره ایمو خدای موکا یو جوان یو سپینګری و خور ته نقصان لیاري کې ونه رسیږي. مو دغه خبره د پاره کوشش ته وی به ټیک دی فتنه خوارج دی هغه حکومت سره لګیا دی.
حکومت هغوی سره لګیا دی. موږ کوشش دا دی چې هیڅ کله هم هغې فتنه خوارج ایمو مسافرینو نه غلطه پیدا ونه کړي چې هغه مثلا ایمو مسافرین ورسره ټارګېټ شي و حکوماتو کیسه ختم شي او ایمو هغوی منځه کیسه شروع شي. نه، مو همیشه دپاره که مسافر وسار کړی دی هغه خود د مسافر سلیوي حفاظت دپاره مو وسار کړی، بل هیڅ هدف ورکې نشته. زه مسافرینو خدمات کې اندا عرض کوم چې که چیرې مرکز نه تو ویلی شو چې ماره څه هغه تو سلیوي بچاو دپاره دی، هغه قوم سلیوي بچاو دپاره دی، هغه قوم عزت بچاو دپاره مو ته ستون کړی. ته په دې خبرې خفه کېږه ما، بلکې ته په دې خبرې خوشحال شه. که چیرې قوم بیدار نه وی خو ته با پر اتلې بل باتلو لیارې کې خدای مه وکړي وانه خوشګواره واقعه پیښه شوې قوم ته به څومره نقصان رسېدلی و. او بیا ډېر افسوس خبره سوشل میډیا دغه پړه لیکه جاهل، زه دې ته پړه لیکه جاهل یم چې هغه سوشل میډیا کومې طریقې سره استعمالوي، واقعا ډېره د افسوس خبره ده، خصوصا پړه لیکه کسانو ته. بس صرف هغوی ته زه یوه جمله وایم چې لږ خپل ګریوانه کې سترګې وغړوئ، لږ سوچ وکړئ، کیدای شي که څه شرم درته راشي. بله خبره دا دی چې کوم ایمو مسافرین دي کسا دا تقریبا زه مبالغه نه کوم، دا د متمخانه دی جمعې الموز دی لاسو وارو نه زیات مو اډې والا تاویلی دي، پلین کوچو ډریورانو ته مې اډې والا په درو جواب کړی دی چې خدای نه حیا وکړه لاسو بجو نه مخکې لیزایو ته ما څه لاسو بجو نه مخکې هغه ته ما راڅه تور پلته دا موتر مشاویلی دی. حتی چې کوم نامې لیسټو کې لیکای شي د ګوډو چې اوس مثلا 30 ګوډي شو او هغه ورسره فلډر یا زیات شوي، دا مو ټولو ته ویلي دي چې ته مهرباني وکړه لاسو بجو نه مخکې لیزایو ته ما څه مو دغه ځای کې اذانه نه فورا بعد وضو 5 بجې لیزایو ته ورسېږو ته خو اټومیټیکلی 5 غنټې منتظر به ودارېږې. ویلې چې حکومت ویلي دي چې موږ څو پرې بیډې نه وي کړي لیارې بیډي منوي کړي زوره خپلانه څوم زوره بلا چوک روډ باندې نه پرېږدي، دا مو برهاو ته ویلي دي خو نه یم پوی مو یو عادت جوړ شوی دی چې سخوانه نه مو ګاډي رډکېږي هغه سبې اذانه نه مخکې ټوله ورځه مثلا شپایا او هوټل کې چوک وسور وي هغه باندې شپه تېره کړي خپله شپه تېره کړي. خو که اندا ګاډي مو ټایم سره وتی لاسو بجو ته تور بله ته رسېدی هغه داسې ورته ویلي دي چې واته ګاډي لاسو بجو ته راورسوه، لاس ګاډي 11 بجو ته لاس ګاډي 12 بجو ته راورسوه چې ما که یو مسافر الیارې کې منټ اذیات نشي. افسوس خبره دا دی چې مودي ځوانان سبې المنځه نه مخکې وځو هغه طرفه سبې المنځه نه مخکې رڅو. دا مو ته برهاوی دي. زه بیا اپیل کوم دا د جمعې خطبې نه چې مهرباني وکړه د مسافرانو سره زیاتی ما کوه. مو دغه ځای کې ته تکلیف کې شو ویلې چې مسافر تکلیف کې دي مو ته تکلیف رسېږي دالته وخت ما څه که خامخا پېښور کې سخوانی کې مشکل وي راشه رئیسانو هوټل کې ښه مزیدار انتظار وکړه انو بجو ته تور پله ته راشه ته شپږ بجې تور پله ته راورسېږي مغه ځای نه ته وایې سیره زه 4 غنټې ودرېدم نو تاسو ته خو لاس ورې ویلي دي دغو ډریورانو ته. او دا بیا ورته یم چې مهرباني وکړه چې روډ څو پرې دغه صورتحال کې دی لاسو نه مخکې ما راځه څو پرې بیډې نه دي شوي هغه روډ باندې هغوی حرکات نه پرېږدي چې ممونه چیک نه وي شوي. نه دا اپیل دی چې په کار دی موږ ډریوران صاحبان هغه یې دغې خبرې خیال وساتي اډې والا یې دغې خبرې خیال وساتي چې لاسو نه مخکې لیزایو ته ماڅي لاسو نه مخکې تور پله ته ما راځي چې مسافرانو ته مشکلات جوړ نه وي داسې ځای کې وي چې هغه ځای کې مسافران آرام کې وي. منشیاتو حواله سره خبره وشوه مو برها حکومت نه تقاضا کړی دی بلکې څو کسانې د بل ورځې ونیولو حکومت مو ته ځواب راکړو چې پلانکای کاس مو ونیوللو بهر کې کوم کسان نسی مو دپاره هغه قابل تقدیر و تشکر دی خو بیا هم زه داسې یم چې دا کفي نه دی په کار دا دی چې منشیاتو حوالې سره حکومت خپل کردار ادا کړي او قومونه خپل کردار ادا کړي. کلو کې خو هر چا ته معلوم دی چې څوک دی گئی کسا خپل بچی نه راهم وګو زه به داسې وایم خپل اولاد باندې راهم وګو منشیاتو حوالې سره قومي سطح باندې هم یو تړون وشي کلو سطح باندې چې دغې فتنې نه مو بچي باد شي. اخري خبره اعتقادیر حوالې سره یو بل عرض وکم ایمو د سکول استادانو خدمات کې چې څومره سکولونه دي چاهے هغه پبلک سکول دی چاهے هغه ګورنمنټ سکولونه دي چونکې اعتقادیر اتوار باندې رسي
کومه لوکل چوټۍ دی هغه ختم شوي دی ویلې که اتوار نه وی بیا به لوکل چوټۍ به خامخا وه په کار دا دی چې پیر ورځې باندې ایمو هر یو سکول کې د غدیر حوالې سره ایمو بچیو ته په کار دی هر یو سکول کې هر یو کلاس کې په کار دی غدیر حوالې سره لکچار ویر کړلی شي و د جشن داسې یو پروګرام وشي چې ایمو بچي خپلو د ایمو کوم اعیاد دي او بیا د ولایات څه هغه سره مو زنده یو ولایات هغه مو عزت ته هم دنیا او آخرت کې په کار دی چې ما بچای هر یو شي نه زیات هغه ولایات سره مانوس وي هغه ولایات سره ولایات نه هغه څه شوي خبر وي. بل خبره ده اسکول استادانو خدمات کې زه اوس ځینه اپیل کوم کسا د کوم حالات تیر شوي امتحانو کې تیر شولو دی حوالې سره چې څومره مو سکول چاهه هغه پرایویټ سکولونه دي چاهه هغه د مو ګورنمنټ سکولونه دي کینوي د خپل یو داسې سیستم جوړ کوئ چې وشه دا کوم د نقل ولا لعنت دغه خپل بچي مزید وسطو که چوک دغه خبرې ته خوشحالیږي چیرې بورډ کې مو ته خبره وکړه ایما بچی دوره نمبر واخستلو کسا بچای کوم دے نمبر سره خپل نه بریخي بچای خپل علم سره خپل لري که نمبر هر څوره خو څه علم ور سره نه وي نمبر فائدہ یې څه دی په کارداري څه علم نور سره بچی مزین کو دانا څه مثلا وایو چې خو ناکلو ته بندوباس وکو بورډ کې وته خبره وکو مثلا پلانکای طریقہ وته اپناو کو کسا علم حاصل ولې سه انسان خپل کیږي نه څه مثلا د نورو بهانو سره په کار دي حواله سره ایمو استادان صاحبان کوم دي اغا د خبره نوټس کې راولي چې آینده د پر دغه لنت نه ایمو بچي باج وی بلکې علم نور سره اغا مزین وی ز اخر کې اور بیا عید غدیر مناسبات سره ټول قوم خدمات کې او بالاخص مولا امام زمان علیہ الاف تحیت و ثنا حضور اقدس کے ہدیہ تبریک پیش کروں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.